د ځمکې د خرڅولو او اخیستلو په وخت کې کمیشن اخیستل څنګه دي؟ نو یاد ساتئ په شریعت کې د بای او مشتری د طرفه یو کس وکیل نشي جوړېدلی، یعنی د خرڅونکي او اخیستونکي د طرفه یو کس وکیل نشي جوړېدی، لیکن یو کس د دواړو طرفه یعنی بای او د مشتری د طرفه د خرڅونکي او اخیستونکي د طرفه دلال جوړېدی شي. نو په وکیل او دلال کې بیا غټ فرق دی، ځکه وکیل ته په مبیعه کې د جایز تصرف کولو حق حاصل وي او دلال ته په مبیعه کې د هیڅ قسم تصرف حق حاصل نه وي. نو د دلال کار صرف داوي چې د مشتری ته صرف د اخیستلو ترغیب ورکوي. نو لهدا که یو کس یو دکان کولاو کړي او د ځمکو اخیستلو او خرڅولو کار کوي، نو دته دا جایز دی چې د بای او مشتری نه معلوم کمیشن واخلي. د دلال ته دا جایز دی چې د بای او د مشتری نه کم معلوم کمیشن دی هغه تی واخلي، یعنی مخکې نه به دی دا طی کړي، دا خبره به کړي چې دومره کمیشن به راکوي. البته دا خبره ضروری ده چې کمیشن مقدار به معلوم د مخکې نه معلوم وي، یعنی د کمیشن مقدار به د مخکې نه معلوم وي. که د مخکې نه معلوم نه وي نو وروسته بیا جګړه راتلی شي، جګړه جوړېدلی شي، دی به زیات غواړي او هغه به کم ورکوي. نو د دې وجې نه په دلال او په وکیل کې دا فرق دی چې وکیلو په مبیعه کې جایز تصرف کولو حق حاصل وي ورته او دلال ته نه وي. نو د دې وجې نه په دې بعضې کارونو کې خیال ساتل پکار دی چې د شریعت په حدودو کې دنده خرید او فروخت وکړی شي.